ستا په کور کې به څنګه برکت راشي د الله ولی د الله آیا ورور ما ته کال وکړو وایي مولوي صاحب زمونږ په کور کې برکت نه راځي وایي ښه ډېرې پیسې ګټم خو پوهېږم پرې نه قاري صاحب محترم څه وجې کېدی شي نو ما د هغې نه تپوسونه وکړه د حده پورې هغه ما راوسپړلو مطلب څه د هغې نه ما ډېر سوال نه جوابونه وکړل چې کله ما ته پته ولګېده چې دې په کور کې زنانه ډرامې ګوري دغه شان په خپله په ډرامو کې پراته یي انګلیش ډرامې ګوري د اردو ډرامې ګوري که نه ښځه پروت خاوند هم پراته بچي هم پراته نو ما ورته ویل چې ستا په کور کې به څنګه برکت راشي ولي تاسو بېلمازان پراته او دغه ډش ته او دغه موبایل ته او دغه ډرامې ګورئ هی او می او تو ګورئ که نه نو دا ته ووایه ستا په کور کې به څه برکت راشي ستا په کور کې به څه د رزق زیاتی راشي هغه شته به دنه هم لاړې شي خفه کېږه مه چې څوک وایي چې زما په کور کې د رزق راشي زما په کور کې د زه د په پیسو باندې پوهه شمه زما د پیسې یوې میاشتې ته ورسي دوه میاشتې ته ورسي دوه کاره وکړه یو په کور کې د قرآن مجید تلاوت شروع کوي او یو په کور کې د پنځو منځونو اهتمام شروع کوي نر او ښځ ته ګوره چې ستا په دې کور کې بیا علما پیدا کېږي که نه ستا په دې کور کې د رزق هغه بندش ختمېږي که نه ختمېږي بیا به دومره مالداره شي که نه دومره او دومره په دې خپلو پیسو باندې بیا پوهه شي که نه چې خواته د مسکین ګاونډي د غریب ګاونډي هغې به پکې بیا هم ایسه کې ښه وروره او که نه د خبرې مه کوئ ټول خبر چې دي دا په منځ کې د قرآن مجید تلاوت کې دي ما ته په کور کې ناست غیبت کوو یو بل غیبت کوو الله ولې غلی نه کړي زما ته په کور کې به څه دغه راشي رزق برکت راشي د الله بندګانو دا څه کوئ زر تر زر د پنځو منځونو اهتمام شروع کړئ د دې سره سره د ګناهونو نه ځان وساتئ او دا تو او مې دا مه ګورئ ډرامې مامې مه ګورئ قرآن مجید تلاوت کوئ انشاءالله العزیز تاسو له کلم چیلنج در کوم ستاسو په 20-25 ورځو کې د کور دغه ماحول بدل نشو یعنې تاسو مالداره نشوئ تاسو ته سکون حاصل نشو زه ذمه وارم بیا